أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ کله چې طلاق ورکړئ تاسو زنانو ته فبلغنا ورسیږي بیا دا زنانا اجلهن آخري نیټه د عدت خپلتا فلا تعضلوهن نو ممن کوي دا زنانا ايان کهنا چې نکاو کی ازواجهن اغا زوڑ خاون سرا اذا ترازو بینهم کل چدئی رضا شیب کورنائی کے بالمعروف شرعی طریقے سرا فلا تعذلوهن نممن کویدا زنانا ایان کہنا چنکاو کی ازواجهن اغچا سرا چردئی پزین کے متصور وی اذا ترازو بینهم کل چدئی راضی بکورنائی کی بالمعروف بشری طریقے سرا ذالکا یوعظ به من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر دا چی ذکر شو واس کول شیپ دے سرا من کان منکم آغسوک چویدتا سنا یؤمن ایمان راوڑن کے باللہ فاللہ والیوم الآخر او ایمان راوڑن کے برز آخرت ذالکم ازکا لکم دا اجازت دنکا ازکا لکم پاکیزہ دیستاسو نفسن دفارا و اطہرو او فاکی دیستاسو دین یا ازکا لکم مانا دیر پاک والد استاسو د بدنامائنا و اطہرو او دیر پاک والد د فحشائنا واللہ یعلم اللہ پواد بدے حکمتنو و انتم لا تعلمون تاسن پوئے گئے والوالداتو او مین دی د بچوں فزد طلاق او فزد عدتنا یرزقنا پای بورکی اولادهن خپل بچیتا حولین کاملین دو کال پورا لمن اراد ان یتم رضاعا دا حکم دا پار دا آغا چا دے چی سوک ارادہ لری چی پورا کی مدد پای ورکولو دا بچی وعلى المولود له او پپلار د بچی باندې رزقهن خوراک د دغه خزده وکسوتهن او جامع د دی بالمعروف د عرب موافق د دستور لا تکلف نفس الا وسعها تکلیف نشي ورکې د یو نفس تا مگر په قدر د طاقت داغه لا تضار والدة بولدها او ضرر دې نشي ورکې د مور ته په سبب د بچي ولا مولود له بولده او تکلیف دې نشي ورکې د پلار ته په سبب د بچي سره وعلى الوارث مثل ذلك او په وارث باندې په مثل د اغه دي چې په پلار د ماشومان باندې دي چې هغه خرچ کول دي په مور د ماشوم باندې فإن اراد فصالا نو کو غواړي د مور پلار فصالا جدا کول د تینا انترازن په مشورې سره انترازن پر آزاد دواړو سره وتشاورن او په مشورې
د دواړو نو بلا جناح علیهما نشته د ګناه په دې دواړو باندې کدو کالو نمخ کې پایو نه پرې گئی وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَوْ كَجَرِسْتَاسُ إِرَادَوَا أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ چې طلب د پایو او کوي خپل بچو لاره د بل چانا فلا جناح علیکم نشد گناہ پتا سو باندې اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف کله چې اوس بارای هغه چې مقرر کړی دي تاسو په خې طریقې سره اذا سلمتم کله چې پورا ور کوي تاسو ما آتیتم بالمعروف هغه چې مقرر کړی دی تاسو په د عرب موافق واتقوا الله د الله نو یریږي والمو بوشي ان الله یقینا الله بما تعملون بصیر تاسو اعمال لرالیدون کړي والذین او هغه کسان یتوفون منکم چې وفات شي تاسو نه ويذرون ازواجا او پریک دی بیبیانه یتربصنا انتظار بکئی دا بیبیانه پکور د خاون کې بیان پسینا پبارد اقبلزان اربعت اشهر و عشرا سلور میاشتی او لس رزی فیضا بلغنا اجلهن نو کله چې اورسیږي دا زنانا منتها د عدت تا فلا جناح علیکم بیانشته د ګناه پتاسو ای وارثانو د مړی بیما باغ کر کې بال نا چې کای دا زنانا پی انبوزینا ببارد خپل ځان بالمعروف شری نکاح کول بالمعروف په شری طریقې سره والله الله بما تعملون خبير استاسو اعمالنا خبردار دے والله الله بما تعملون خبير استاسو اعمالنا خبردار دے ولا جناح علیکم نشته د گناہ پتا سو باندې اے مومنانو پیما باغال پازو کې عرستم به چې اشاری کوئی تاسو باغې من خدمت النساء پاغ خبرو کې چې اشاری کوئی تاسو باغې من خدمت النساء اید کوئی دنی دی خزوتا خدبا من خدمت النساء پیغام دق زنانا ہوتا اے باغ خبرو کے چھے شاری کوئی دقوختنی دی خزوتا یاد کوئی دنی او اکنان تم یا پٹ ارادو کئی پی انپو سے کم پک پلو زرونو کے علم اللہ پواد اللہ انکم جیکنن تاسو تتذکرونہن زرد چتاسو بدیتا خامخا یاد وی بوتا زرد چتا صبح ذکرو کئی دیتا دنے کا خولاکن لا تواغدوہن لیکن وعدی دنے کا بن کوئی ورسرا سرن پپٹا عدت کی ہاں اللہ مگر انت کولو کتا سوائی قولا معروبا وینا خستا خستا اشارہ کیوں آئے انت کولو دا چوائی تاسو قولا پا وقت اشارے وینا قولا معروبا وینا خستا ماند شریعت مطابق ولا تعظمو عقدت النکاح او مکلک وی تاسو دی سرا غٹد نکاح حتی یبلو الکتاب اجلہو تردیچ ارسیگی اغا عدت اجلہو خپل نیٹے تا حتی تردی یبلو الکتاب چه ارسیگی خضا عدت خپل تا لکل شوی عدت والمو او یقین ساتی یقینا اللہ یعلمو پوادے ما پا غراز پی انفسکم جستا سزڑنو کی دے پازرو زان بچ گئی دے غید مخالفتنا وغلمو پوشی یقیناً اللہ غفورن بخنا کون کے حلیم او صبرناک دے صبر کون کے معنی بردبار دے پتاخیر دے غذاب لا جناح علیکم نشت دے گناہ پتا سبان دے ان طلقتم النساء کطلاق ور کئی تاسو زنانو تا مالم تمسوهن چنی یوزا شوی تاسو دا غی سرا
او تبرزو لهن فریضا یعنی مقرر کړی تاسو غیل رس مہر ومتعوهن نو سامان ولا ورکي قلل موسی په مالدار قدره په مقدار د مالدار دی وغلل مقتر او په غریب باندې قدره په قدر د طاقت داغ دی متاغن بالمعروف دا پیدا ورکول دی د عرب موافق حقا علی المحسنین اے دا خبرہ جوڑیگی نیکانو سرا یا حقا مانا دا خبر لائق دا خبر لازم دا علی المحسنین عام مومنانو باندے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ نُقَتَاسُ طلاق ورکی دا سے زنانا ہوتا طلاق ورکی تاسو من قبل مخ کے ان تمسوهن مخ کے دمسکولنا وقد پرستم لهن او حال دادے چھ مقرر کڑی تاسو دے زنانو لرا فریضتا مہر فنسبون لازم دنیم ما د اغنا فرستم چې مقرر کړی دی تاسو ها الا ان یعفونا کدا خذ فریق دی خپل حق لرا او یعفو الذی او یا فیازیو کی آغا سڑے بیدی جی پلاس داغ کے عقدت النکاح اے اختیار د نکاح دے ټول مہر اولیگی وان تعفو اقرب للتقوی ہاں کتاسو پیازیوں کئی ما پے کوئی دو حقوقو نو دا خودیر نیز دے دے دا پارد تقوی ولا تنسوا الفضل بینکم مپریک دئی خے گڑے پخ پل میانس کی احسان کول مپری دئی بیوبل ان اللہ یقیناً اللہ بما تعملون بصیر ستاسو اعمال لرالدن کے دے حافظو علی الصلوات ہمیش گیری کوئی پٹولو مزن باندے والصلاة الاسطى خصوصاً باغ مزدر میانا وقومو للہ قانتین او ادرے گئی اللہ تا عجزی کون کی فَإِنْ خِفْتُمْ کہ ارے گئی تاسو فَإِنْ خِفْتُمْ کہ ارے گئی تاسو داملید دشمننا فرجالن اور رقبانا نموس کوئی بیا تاسو کپیادر وانی اولاڑ پخبلو اور رقبانا یا پسوالای باندی ہاں پا ازا امنتم کلج پا امن کی جئی تاسو یا پا امن کی ای دمخکنا فاذکروا اللہ نیاد وی اللہ کما علمکم لکج تعلیم در کڑے دے تاسو دا ما لم تکونو تعلمون آج تاسو پاگی باندے نپوئی دی والذین آکسان یتوفون منکم چو پاشو ستاسونا ویذرون ازواجا او پریک دیا غیرستو بی بیانے وصیتاً وصیت دیو کی وصیت لازواجیم دخبل بی بیانو تا متاغن الالحول متاغن نپاغستل دخاوند کورنا الالحول تریو کالا پورے غیر اخراج چن بوی استل دی فَإِنْ خَرَجْنَا نُكَچَرِ اُوَتَ دازنان پخپل خوخا فَلَا جُنَاخَ عَلَيْكُمْ بیانشتے دے پتاسو باندے سگنا پیما باغکار کے فعلنا چوکی دازنانا پی انفسہن پبارد اقبل زان میں معروف دنیک کارنا واللہ اللہ عزیز زور وردے حکیم او حکمت والا باچا دے وللمطلقات او د پارد طلاق شو خزو عام طلاق خزو والا وللمطلقات او د پارد طلاق شو خزو متاغن سامان ورکولی بالمعروف د عرب موافق حقا علی المتقین دالا اقتد شان د متقیانو سرا کذالک دغسی چداتا سو بیان او ک اللہ نو وضاحت کئی اللہ دخپل آیاتنو لعلکم تاکلون دے د پار جتا سو عقل نکار والے
الم تر الى الذین خرجوا من دیارهم وهم الوف آیا نه پویا ته فحالت دا کسانو چوتیو د خپل کورونو نا وهم الوف او اغی بزرگونو حذر الموت د وجه د یری د مرګنا فقال لهم الله ان ویلیو الله دیتا یا علم تر الی الذین آیا ندر رسیدل استا علم پلان کای خبره تا مان علم دے اور سوا چاہتا آکسان چی اتیو کنا نخپل کورونو ناو بزرگونو باندیو دواج دیار د مرگ نوتیو فقال لهم الله نویلی وتعالى موتو مړشي ثم احیاهم بیا الله ژوند کړل په دوا د نبی ددی ان الله یقینا الله لذو فضل خاوند فضل علی الناس بخلق باندې ولکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر د خلقنا د الله شکریا نه ادا کوي وقاتلوا فی سبیل الله جنگ کوي دا الله د دین د چتوالی د پارا والمو ځان پوها کوي ان الله یقینا الله سمیع ارساوری علیم بار سو پوها دے من ذل الذی سوک دے هغه کس یقرض الله چې ورکړه ور کوي الله تا قرضن حسنا ورکړه په اخلاص فیضاعفه ندچن کئی اللہ دے لرا فیضاعفه ندچن کئی اللہ دے لرا عذابا کثیرا پدچن دائے ڈیر سرا واللہ اللہ یقبض و یبسطو تنگیرا ولی او پر آخرا ولی و الیہ ترجعون او خاص اللہ تبا اگرزول شئی علم ترا الى الملأ من بنی اسرائیل آیا نگوری تا پترب دیو ڈلی من بنی اسرائیل د بنی اسرائیلنا من بعد موسیٰ پس دو وفات موسیٰ علیہ السلامنا یا علم ترا اے غور ند کڑتا الى الملأ من بنی اسرائیل پترب دا غڈلی د بنی اسرائیلنا فضد وفات موسیٰ علیہ السلامنا اذ قالو لنبی اللہم کلا چویلیو دا اقبل پیغمبر دا اباس لنا منتخب کمنگ لرا ملکن یو باچا نقاتل پی سبیل اللہ چمنگ جہادو کو دا پارا دا دین دا اللہ نقاتل چمنگ جہادو کو پی سبیل اللہ دا اللہ دا دین دا پارا دا اللہ فلار کی قالا پیغمبر و توی حل غسیتم آیا توقع دا دتا سنا حل غسیتم آیا توقع دا آیا زو امید و توقع کم بتاسو ان کتب علیکم القتال کچارے پر شیخ غپارس کریش بتا سبان دے جنگ اللہ تو قاتلون ابن جنگی گئی قالون دیوی ومالنا سدی منگ لرا اللہ نو قاتل پی سبیل اللہ چی منگ بن جنگی گدا اللہ پلار کی وقد اخرجنا من دیارنا تاکیق سرا استشویو منگا دخپلو کورننا او جدا شویو دخپلو زامننا فلما ہرکلا کتب علیہم القتال چی پرس کلیش پدائی باندے جنگ رستو د انتخابنا رستو د انتخاب د امیرنا تولو نو مخوالو دی د جہاد کولنا الا قلیلا منهم مگر لگ د دینا واللہ اللہ علیم بودے بالظالمین بال د ظالمانو وقال لهم ویلیو دیتا نبیهم پیغمبر دی ان اللہ یقینا اللہ قد فصل طالوتا قد بعث لکم طالوتا یقینا اللہ مقرر کړه دے تاسو د پارا طالوت باچا قالو نو د اعتراض وک وی ان یکون له الملک سرنگی بشی دلرا باچای پمنگا ونحن احق بالملک او منگ ډیر حقدار یو په باچای منو ددنا ولم یوتسا تن او ندور کړی شوی دتا پر اخی دمال
قالا پیغمبر وتوي ان الله یقینا الله اصطفاه علیکم ورکړه دې دلاره پتاسو وزادو او زیات کړه دې دلاره بسطتن پر علم په پراخه د علم کې ول جسم او په جسم کې والله الله یؤتی ملکه ور کوي باچای چاله چې خوښي والله الله واسع علیم فراخ علم والده وقال لهم نبيهم ویلیو دیتا پیغمبر ددی ان آیت ملکی یقینا خد باچای د دادا آیات یکم الطابوت چرابشی تاسو تا یو بکسا پی پدے بکس کی سکینتن دا اللہ کتاب بھئی سکینتن مانا اطمینان استاسو د زړونو بھئی من ربکم استاسو د رب د طرفنا وبقیتن او خبر د علم او د دین بھئی مما داغنا ترک آل موسی چپری خودی بھئی اولاد آل د موسی و آل هارون او آل د هارون علیہ السلام تحملو الملائکہ اچت کڑی بھئی دے لرا ملائکو ان پی ذالکا یقیناً پدے راتلو د بکسا کی لآیتن اے علامت د صدق یاد امارت د طالوت تے تاسو لرا ان کنتم مؤمنین کتاسو مؤمنین مانا کتاسو یقین کا ان کی ایک تاسو دا خیالی ان کنتم مؤمنین ایک تاسو دا خیالوی چی دا دا اللہ دا طرف ندے تاسو دا یقین کوئی فلما ہر کلا پسل طالوتو ہر کلا چی جدا شتالو سرد خفلق کرنا فسلمنا قوت دا بادائنا فلما ہر کلا پسل طالوتو بالجنودی ہر کلا چی قوت طالوت سیب دا بادہ اخبلنا سرد لخ کرنا قالا نوے طالوت سیب ان اللہ یقیناً اللہ مبتلیکم ازمائش کے تاسو باندے بنہرین بنہر پیو نیر سرا پمن شربانو چاچی اس کے لیے بد دے نیرنا فلیس منی ند دے زمنگ تابدارنا ومن لم یدغمو او چاچی انس کے لیے فإنہو منی ندے زماد خاص ملگرو ندے ہاں اللہ مگر منیو تر بغربتن بیدی سوا دا غچانا چڈکے کیو چنگ پخپل لاس فشربو منہو او بیائی اس کلی عبو داغینا اللہ قلیلا منہم سوا داغا یو سوزوانانونا فلما جاوزہو ہر کلا چی پوری اواتل دنیرنا طالوت سے والذین آمنو مغہو او آغا کسان چی اغسرو پورا ایمان والا آمنو مغہو چی پورا ایمان والا مانا تصدیق کڑو داغو قالون اوے آغا چاں شغا پاتیو کنا او بس کن کی ولا طاقت لنا اليوم طاقت نلرو منگا نندرز د مقابلے بجالوتا د جالوت سرا وجنودی او دا غلخ کر سرا قال الذین اوے آغا کسانو یظنون چاہی گم یقینو انہم ملاق اللہ یقینا منگبا اللہ تا پیش کی گو اغیسوے وکم من بیعتن قلیلتن غلبت بیعتن کثیرتن باذن اللہ وی ډیر کرت شوی دی داسې چې کم خلق کم جماعتونه هغه ضرور شوی دی په ډیرو جماعتونو په ډیرو خلقو باذن الله د الله په مدد والله او الله ما الصابرین د الله مدد صبرنا کو سره دی ولما برزوا لجالوت وجنوده هر کلا چې میدان کې ودرېد هر کلا چې مخامخ شو دی جالوت او لخر داغتا قالو مومنانو دعا غوښتا ربنا ای زمون الله افرغ علینا راواړو په مونږ باندې راتوي کپ مونږ باندې صبرن صبر و ثبت اقدامنا او الله کلک کا قدمون زمونږه وانصرنا الله زمون مدد کا علی القوم الکافرین په مقابله د قوم کافر باندې فهزموهم باذن الله نو شکست ورک دای دا اللہ پا مدد سرا
وقتل داود جالوت او مردار کو داود علیہ السلام جالوت لرا وآتاه الله الملک او ورکړه الله د تباچای والحکمه او پیغمبري پود دین وعلمه او وی خود دتا مما د اغنا یشاء چې الله غوښته ولولا دفع الله الناس کن دبکول الله خلق بعضهم بعضی غرب بعضن فبعضو لفسدت الارض نروان شیب ودازمکا ولكن الله ذو فضل لیکن الله خاوند فضل علی العالمین په مخلوقات تلک آیات الله دا آیاتنا د الله دی نتلوها بیانوه منگا غلیک پتا اے حبیبا بالحق د پارا د ښکارا کول د حق وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ او یقینا ته اے حبیبا د لګل شو پیغمبرانو نه واخر دعوانا الحمد